بارا کی در لطافت تباش خلاف نیست در باغلال روید و در شور بو مخص. باران چې هغه یو شان وریږي په شړه ځمکه، په باغ، په کنده، په کاڼي، په غر، په ځنګل یو شان وریږي. خو کنده کې چې دی څه نه رازرغونېږي، په کاڼي باندې څه نه رازرغونېږي، په ښایسته ځمکه باندې مزیدار ګلونه رازرغون شي. در باغ لال روید، په باغ کې ګلونه رازرغون کی، و در شور بو مخص، او په شاړه ځمکه کې غني ازغي. قرآن مثال د باران دی. مومن په مومن کې ګلونه رازرغون کی، او کافر نورم کفر زیات کی، کافر نورم خپل گمراهی زیاته کی. نو په کافر کې چې دی نو غني او جاړي، کفر، شرک، فساد، حرامي توب، رذالت. قرآن راغلی د نظام دپاره، قرآن راغلی د نفاذ دپاره، قرآن راغلی د انسانیت د هدایت دپاره، نه د جنګولو دپاره. دا بعضې مولا چې قرآن بیانوي ته وایې چې دا قرآن سراسر جګړه ده، ته به وایې چې دا قرآن دې له راغلی چې دا خلک په یو بل راخته شي. او اکثر وایو مو د خپلې غلطې عقیدې د بکواس د اثبات دپاره اکثر لګي که خلک جنګېږي خیر دی، او که خلک په یو بل اخته کېږي خیر دی، خو زه به توحید بیانوم، او که مړي پکې کېږي خیر دی، خو زه به توحید بیانوم. نو چې مړي پکې کېږي نو هغه څنګه توحید دی یاره؟ قرآن خو هغه کتاب دی که نه چې د 200 کالو دشمنۍ ختمې کړي دي، او ته راځي دشمني جوړی وایي چې خیر دی که خلک جنګېږي خو زه به توحید. توحید نه دی که نه؟ توحید لږ وپېژنه، توحید وپېژنه. چېرته قسم دی که یو غیر مذهبه درته کېناستو چې بیان که ماته د قرآن او د اسلام جامع نظام، بیان که ماته د اسلام عالمي پروګرام، قسم دی که دی بیان که ته به ورته کله دغه کې کله به ورته وایي چې دا زمونږ دا نوم کې دا 5 ذکر راځي چې د الله په نوم کې 15 ټکي دي، صورت اخلاص کې چې کوم دی نو 15 ټکي دي، د الله نوم رحمان دی، ری ح میم الف نون، رحمان کې 15 ټکي دي، ځکه زمونږ په دې نوم کې 5 راځي. نو ما ورته په شیطان کې هم 15 ټکي دي، شین، ی، طی، الف او نون. نو دې سره به څه کې؟ په ابلیس کې هم 15 ټکي دي، الف، ب، لام، ی او سین. هغه خبره کوه چې ټوس خبرې چېرته مضبوطه خبرې، نو مولا دې غر کا، نو شی دې خود ساخته دی، او بیا یې ثابتې د قرآن نه بیا ټینګېدی نه شي. هغه یو ته مې ولې وي نه صورت اخلاص کې 15 آیتونه دي، مې ته شمار کا، مې ته راواخله چې راواخېستو 4 آیتونه. نو مې لږ سوچ خو کوه، لم یلد ولم یولد یو آیت دی، نو هغې نه یې 2 جوړ کړي. الله یې زموږ په حال رحم وکړي، او الله دې زموږ ترمنځ اختلافات ختم کړي. مسلمان هغه قیمتي قوم دی که نه چې 2000 مسلمانانو 2 لکه کافرو ته شکست ورکړی وی، خلافت عثمانیه راغلی و، خو مړه دا مسلمان